Carry me on your back to the spot. Carry me. تر وخت نه تقریبا موږ په 2011 نه دا مدرسه سٹارټ کړې ده. اوسه پورې ماشومان نه موږ فیس نه لري اخیستې، نه د حفظ وال نه اخیستې، نه کتابونو وال نه، بلکې خپل داخلي هم فري کوو، هر څه فري کوو. ٹھیک شوه. او اوس دا سکول چې دی دا هم جو الحمدلله بالکل فری دی، تمام سہولیت دلته کې موجود دي. ماشوم بیمار شي هغه هسپتال ته وایو، خپل وس مناسب هغه باندې هم خرچه کوو. ټوله دنیا ویني، تپوس کولی شي، ډاکټرانو نه هم کولی شي، هر چا نه په دې ځای کې علاقه کې تپوس کولی شي. لکه په دغه لحاظ سره الحمدلله دلته کې رهایش ته مونږ فری دی، وظیفه ورکوي، خلک خپلې وظیفه ورکوي او فیس میس نه لو. هر څومره چې زموږ خپل مناسب چې څومره تعاون کېدی شي نو موږ هر وړي کې ماشوم سره دلته ماشومان دي تپوس دې کولی شي. دوی نه مونږ انشاءالله تعاون ورسره کړی دی کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو دې وخت کې زه شانګلا پورن کې موجود یم او جامعه دارالعلوم اشرف العلوم گنبد نیمکلی محتمم مولانا حسین علی کوهستانی دا مدرسه جون کې رجسټر مدرسه ده او زه نن تاسو دې مدرسې ته دنده بوځم چې د دې صورتحال معلوم کړو. محتمم صاحب سره خبرې اترې وکړو چې دنده پکې څه قصه روانه ده او څه پکې نه ده. ما ته چا وی چې د ماسپښین نه بعد پکې سکول دی. د ما چې هلکه دا خو یو ډېره ښه سوچ دی او ښه یونیک خبره ده چې سهار نه ماشومانو ته کتابونه او دا ټایم به کې بیا سکوله. اوس حالات معلوموو چې څه قصه روانه ده. دا ګورئ مدرسه دارالعلوم اشرف العلوم گنبد نیمکلی ملحق بوفاق المدارس العربیه بانی محتمم سید حسین علی کوهستانی. ماشاءالله دي دا خو واقعي سیټ اپ پینټ اپ روان دی. څنګه السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه الله خیر جی خیر دی صحت خیر دی. دا څه قصه روانه ده؟ بهر مدرسه لیکل دي او دننه خو پکې د انګلیش کتابونه او پوره ترتیب ترتیب دا هم څه قصه شروع کړله جی؟ بس الحمدلله دا استاد دعاګان دي. اصل خبره دا ده چې دلته کې خو موږ سره مدرسه ده، څلورمې درجې پورې کتابونه ویل کېږي. تاسو ته معلومه ده ډېر وخت نه دا مدرسه موږ سره ده دلته. حاجي خو موږ دا یو سوچ وکړو چې زموږ بچیان اکثر د اولاد دپاره چې بیا دغه کېږي هغه مونږ رښتیني یو نو بیا مونږ کله یو استاد ته مینت کوو چې یاره زمونږ اتم دپاره سرټیفیکیټ پکار دی، کله بل ته مینت کوو، کله بل ته. نو د هغه پروګرام دپاره مونږ دا سکول چې دی دا څه کالي دا سکول مونږ دلته دغه کو شروع کو. اتم پاس سکول به میډل سکول به انشاءالله مونږ سره په مدرسه کې په خپله ده چې کوم طالب العلم مونږ سره دلته پاتې کېږي کوم بچې نو هغه دپاره انشاءالله د میډل سکول پاس هغه ته سرټیفیکیټ میلاویږي. باقاعده سکول رجسټریشن سکول دی. زبردست. کتابونه وایو سار نه کتابونه ماسپښین نه انشاءالله وروسته هغه بیا هغه ماستانه پورې دا سکول کلاسونه مونږ سره دلته انګلیش دی او بلې لکه څنګه انګلیش پنځمه څلورمه اتم پورې دا کلاسونه دي. دقسې کلاسونه دلته مو ټول کتابونه دلته پرانیږي او استاد مو لاوستی دی؟ جی او استاد ورسره دی. ډېر ښه ډېر ښه. راځئ تاسو ته نورې خبرې به هم کوو خو دې کتونکو ته به دا دغه وښیو. ماشاءالله ښه ده. وګوره د انګلیش کلاس روان دی باقاعده. ښه ماشاءالله. Carry me on your back to the spot. Bozama la bandi to the spot. Zeta. Where is Soko? Carry me on your back to the spot. ले जाओ मुझे मापूसा ना बांधी सैदा. مولوي صاحب دا راته ووایه جي چې اکثر خو موږ وینو که نه جی 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 په مدارسو کې جی نو دلته زموږ په دې علاقه باندې دا سیسټم ډېر کم دی. جی جی څه ګڼئ چې یاره دا به څومره فایده وکړي دې خلکو دپاره؟ څه پیغام به یې څه میسج به یې؟ دا خو زما دا پیغام دی چې هر مدارس دپاره هر محتمم دپاره کوم مدرسه کې محتممان دي هغوی دپاره دا میسج دی زما چې لکه دا تعلیم د خپل په مدرسه کې دغه کې دا ډېر اهم دی. هغې وجه دا دی چې زموږ بچیان اکثر بیا فارغه شي هغوی خطونه نه انګلیش باندې نه پوهېږي. لکه ډېر وخت په ذات خود ما چې دی سکول ما نه دی ویلی زه انګلیش نشم لیکلی دغه پورې ټکي دي نو په دې باندې زه پوهېږم نه چې دا څه لیکلي شی دی او څه شی دی. هغې وجه دا نو ما ته د دې ډېر احساس وشو. هغه احساس د وجې نه چې کوم دی نو مونږ په دې ځای کې دا مولانا صاحب ته مونږ وي
چې تاسو دا کوشش وکړئ موږ د پاره د دې سکول ډېر یو غټه یو دوه پروس کالي موږ سره استادو د بګیاړ والا هغه جو سبقونه وی وړو تا او سکالي ډېر هغه سکل الحمدلله دا یو غټه پیدا موږ د پدې کې دا هغه ثمردار وته چې اتم پاس میډل پاس موږ سره میډل پاس بس کې میډل پاس او باقاعده چې کوم د رجسټرډ میډل پاس موږ سره پدې د دین علاوه دا چې کوم دینی تاسو سره شوبې دي کوم شوبه ده سره موږ سره پدې کې الحمدلله د اوله درجه را پدې کې حاجی او حفظ کلاس دی حاجی او هغه رابی پوری ثانیه دا ثالثه دا رابعه دا پکې حاجی اته کې سکه موږ سره خامسه هم وا بهرحال زموږ خپل دغه چې دی د مدرسې هغه رابعه پوری موږ سره کلاسونه یې او پورته بیا دغه نه خو سکل طالبان دغه یو بیا موږ خامسه پکې هم دغه کړه ها زبردست ماشاءالله ډیره مننه جی ثانک یو مولوی صاحب د ټایم راکولو ټول مخکې خپل تعارف وکړئ خپل کوالیفیکیشن حواله سره تاسو ماشاءالله د انګلیش کلاس علی عزت خوشاله شوم ځکه چې عموما د چهره چې وی لکه چې په سر ټوپۍ وي او په مخ باندې ګیره وي نو په معاشره کې دا یو ټرین خور دی چې دا کس په انګلیش نه پوهیږي ډېر زیات خوشاله مو نن مې بالکل ثبوت سره وښوده چې یو عالم یا یو قاری یا مفتی لګیا دی وړو ته په مدرسه کې د انګلیش کلاس دی دا په پورن کې ډېر زیات خوشاله خبره ده څه به وایي جی بالکل جی د دینی علومو سره سره د عصري علوم چې دي دا انتهایی لازمي دي په دې دور کې ځکه چې بنیادي وجه ده لکه مثال په طور باندې په ټول دنیا کې موږ وګورو داسې سکالران دي چې هغې د غټ علامې دي سکالران دي خو د هغې باوجود هغې چې غیر مذهبه ده دعوت ورکوي نو مثال په طور باندې هغه په هغه ژبه نه پوهېږي نو خامخا دغه انګلیش ژبه یا مثال د اردو ژبه یا عربي ژبه دغه له زده کول لازمي دي صحیح څومره تعداد دی سره او کلاس اغستو ټایم چې ترتیب چې تعداد خو زموږ سره 35 تعداد دی نن سات کې حاجی او سبا کې نن یو څو کسان غیر حاضر دي حاجی او دا اوس دغه کلاس ورې چې پیکج ډي حاجی دا کلاس نه چلیږي یعنی په دې دور کې په دې وخت کې موږ شپږم او اووم حاجی کې دا موږ کلاس چلو ها کلاس چلاوي او څه پڑھاوي دي تاسو انګلیش دی موږ انګلیش حاجی او اردو اسلامیات دي حاجی او مطالعه قرآن دی حاجی او دې سره سره چې کوم دی ساينس پکې هم دی دا مزه پڑھاوم دي بل اصل کې دلته کې اول زه رالمه سکاري نو دی انتهایی کمزورو حاجی د مطلب نه لیکل کولی شو نه څه شی پړولی شو نو ماشاءالله د خط په لحاظ سره که تاسو وګورئ ماشاءالله انتهایی ښایسته خط دی او انشاءالله لکه مطلب موږ خپل هغه کوشش دی هغه برقرار موږ ساتو انشاءالله د نوز کوم سکولونه دي د هغې نه به انشاءالله 100% د خطونه به انشاءالله ښایسته او د لنګویج په لحاظ سره او دغه مثال په طور باندې د لیکلو په لحاظ سره د ویلو په لحاظ سره د ژبې په لحاظ سره انشاءالله دا به سکولونه هم انشاءالله د الله په حکم سره ښه وي مننه زبردست بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما عزتمنو موږ خسته خوشحاله یو په دې کې زموږ داسې دا دی چې موږ سکول او مدرسه دواړه وایو انګلیش اردو میس موږ سره هر څنګه دي هر څنګه خوشحاله یو چې موږ ډېر ډېر خوشحاله یو چې هر څنګه ویلی شو زبردست زبردست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله دا سکول محتمم صاحب موږ د محتمم صاحب ډېر شکرګزار یو چې دا سکول یې زموږ دپاره په مدرسه کې راښکړ دی هم یې په سره سکول هم وایو ماشاءالله زموږ استاد صاحب ډېر قابل دی او ډېر ښه سکول وایي ماشاءالله موږ به انشاءالله ډېر زر ترقي وکړو مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله زموږ استاد صاحب ډېر ښه دی ښکلی سکول وایي ښه په دغه په نری وایي او نور سبق مبق هم صحیح وایي په دغه په یو ورځ کې 6 پیریډونه دي او دغه سکول کار ښه روان بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله جزاک الله موږ د محتمم صاحب او د دې علماو ډېر شکرګزار یو زموږ د ماشومانو دپاره په دې مدرسه کې د سکول دا سیسټم کولو کړی دی عموما دا ماشومان چې د موږ سره د حفظ ماشومان ډېر دي او د کتابونو ماشومان دي زه په خپله په 5مه درجه کې یم خو موږ ګورو چې زموږ خط نه وي کله چې کتابونو ته کښېنو اردو موږ له نه راځي او خط نه وي په وفاق کې چې دی ټول زیات چیکن چیر کېږي هغه په اردو باندې کېږي نو عموما زما چې دی په خپله 408 نمبرې دي خو د اردو د وجې چې دی زه دا وایم چې زما اردو برابر نه ده نو هغې د وجې چې دی ماشاءالله زما دا نمبرې دي که چېرته ما لږ محنت کړی اردو زما برابر وي نو زما به انشاءالله 500 کراس نمبر وي نو موږ د محتمم صاحب د استادانو ډېر شکرګزار یو چې هغوی دا سکول دا سیسټم موږ له برابر کړ دی
مولوي صاحب دا وخت تپوس کوم ډېر خلک دا ویډیو ګوري بیا به وایي چې کیدای شي چې دلته هم څه فیس میس دروڼي که نه جی جی نو د فیس حوالې څه ترتیب به وي او څه پیغام به ستاسو اخري کې میسج بس الحمدلله دلته کې خو ډېر وخت نه تقریبا موږ به 2011 نه دا مدرسه سٹارټ کړې ده. اوسه پورې ماشومان نه موږ فیس نه دي اخیستی، نه د حفظ وال نه اخیستی، نه کتابونو وال نه، بلکې خپل داخلي هم فري کوو، هر څه فري کوو. ٹھیک شوه. او اوس دا سکول چې دی دا هم جو الحمدلله بالکل فری دی، تمام سہولیت دلته کې موجود دي. ماشوم بیمار شي هغه هسپتال ته به خپل وس مناسب هغه باندې هم خرچه کوو. ټوله دنیا ویني، تپوس کولی شي، ډاکټرانو نه هم کولی شي، هر چا نه په دې ځای کې علاقه کې تپوس کولی شي. ښه جي لکه په دغه لحاظ سره الحمدلله دلته کې رهایش زموږ فری دی، وظیفه ورکوي خلک، خپلې وظیفه ورکوي او فیس میس نالو هر څومره چې زموږ خپل مناسب چې څومره تعاون کېدی شي نو موږ هر وړي کې ماشوم سره یې دلته ماشومان دي تپوس دې کولی شي. دوی نه موږ انشاءالله تعاون ورسره کړی دی کوو، ځکه چې دلته کې موږ لکه 100 روپۍ څوک راکوي هم نو هغه هم دغه ماشومانو په سر باندې نو چې هغه موږ په ماشوم باندې نه خرڅه کوو، ځان خپل په خېټه باندې خورو، نو موږ دپاره به دا ډېر د زیات د ضلالت یو لاره وي. نو موږ دا کوشش چې هغه پیسې چې دي هغه موږ ځان هم وخورو، دا نه وایو، خو ماشومانو باندې زیات تر توجه زموږ ماشومانو باندې فی سبیل الله 1 روپۍ فیس هم نه الو. او ټولو ته دا درخواست دی چې خپلو ماشومانو مدرسې ته راولېږئ چې دلته کې دواړه علوم حاصل شي. دا به د خوشحالۍ زموږ دپاره به خوشحالۍ، او چې کوم یو ماشوم دلته کې داخلي دپاره هر څوک چلیږي دا په موږ باندې به ملازه انشاءالله موږ به پرې خوشحاله یو. ډېر د هغه چې زموږ څومره تعاون کېږي څومره وس کېږي هغه سره به انشاءالله خپل مننه. د مولانا صاحب خبرې تاسو واورېدې جي، دا ډېره ښکلې خبره اخره کې وکړه چې زموږ سره څوک ماشوم داخل کړي نو په موږ به احسان او په موږ به ملازه یې. حیران شوم دې ټکي ته چې بچو ته ستاسو سهار نه کتابونه به مولانا صاحب ښیي، علاج به ورله مناسب چې کوم حده پورې وس کېږي دوی به کوي، رهایش به دوی ورکوي، خرچه خوراک به دوی ورکوي، بیا به ورته ماسپښین نه بعد سکول هم ښیي، هغه نه به د معاشرې یو بهترین او ښه انسان جوړوي. او احسان چې دی نو هغه به مولانا صاحب وایي چې احسان به هم په موږ باندې د زموږ معاشرې له ځایه داسې خلک پکار دی چې د قوم د بچو داسې خدمت وکړي. ورکوربه شي په الله ته ورکړي. اجازه ته ګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان.